السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتونکو امید لرم چې روغ جوړه خوشحاله به یاره نور نه خفه کېږم که نه د پي ټي آی والا نه. مونږ خو زه یوازې دا ورکران چې دي دوی به د ملیانو چې کوم دی سپکې سپورې خبرې کوي، خو چونکې دوی لیډرشپ چې کومه دی د علي امین ګنډاپور دا اوس هم چې کومه دی په مولانا پسې سپک رد وایي. نو لکه علي امین ګنډاپوره ستاسو موږ څه بد کړل یاره، ته خو ښه په اعلی مسند ناست یې او بیا هم دا سپک رد وایي. اوس ته د مولانا سره په د عمران خان په حکومت کې څنګه بې نقابه شوی دی، لکه څنګه بې نقابه شو، د هغې حکومت یې وګرځوو، تاسو یې د باچا تخت نه غوځار کړئ، دغه بې نقابه شو که نه. تاسو نور څه ونیوه چې اوس ته خبرې کې لګیا یې او بیا چې کومه دی چې د ډیزلو پرمټ یې اخیستی دی. مړه ځان ته وګوره، خدای ته وګوره، لږ چېرته د عقل نه کار واله، چېرته خستې خستې خبرې کوه. ته لګیا یې سپک سپور باس کې، دا خو عقلي باس نه دی، دې ته خو سیاست نه وایي. داسې خبره کوه چې هغه ستا د پارټۍ چې کوم ورکران دي د هغو په ذهنونو کې هم کښېني چې یاره دا خبره واقع داسې ده، او ته اوتې بوتې وې اوتې بوتې وې، ستا نه خطا شي بیا اوتې بوتې وې، ستا خطا شو ده. تا په صوبه کې کم خدمت وکړو، تا صوبه کې څه وکړه اوسه پورې، ته ورسره راپاسې په مولانا پسې خبرې کې. په دې بنیر کې سیلابونه تېر شو که نه، نو ته د هغې لپاره څه وکړه. دغه یو غفور صاحب دی، مولانا فضلي غفور صاحب د بنیر، چې هغې د 60 کورونو چې کومه د اعلان وکړو، په هغې د 15 کونډو دپاره ولي کورونه هغه کوي، خدمت کوي، مسلسل لګیا دی. د هغې نه په علاوه چې نور څومره د خدمت فاونډیشن والے دي، هغه پاسکېډ والے دي، الخدمت والے دي، چې څونه هم داسې خدمت خلک دي او رضاکار دي، هغو لګیا دي، کارونه کوي. دا ټول هغو وکړه. لکه تا څه وکړه په شکر سطح باندې؟ تا چېرته د کور اعلان وکړو، تا چېرته د سکول اعلان وکړو، تا چېرته د نور څه اعلانات وکړه، څه دې وکړه اوسه پورې؟ هېڅ دې ونه کړه. لکه مونږ ستا نه په صوبه کې څه وله، آیا ستا په صوبه کې امن شته؟ مونږ د اوسه پورې ستا په صوبه کې امن ول تر دې حده پورې مونږ خو امن نه دی لیدلی. کله په بنو کې چې کومه دی په پرنټ کلیر باندې کومه اټیک کېږي، دهشتګرد پې حملې کوي، هلته اوس سیکورټي پوسټ جنګېږي. په باجوړ کې دغه حالات دي چې هلته کومه دی د دهشتګردو او د سیکورټي پوسټ باندې چې درز غوبل شروع دی، امن نشته. بیا په دیر کې دا درز غوبل شروع دی، دا دهشتګرد راغلي او جنګېږي. نو ستا په صوبه کې امن چېرته دی؟ په امن په کم ځای کې دی؟ ته خو بل ورځې خبرې کوې، په مولانا پسې لګیا یې خبرې کوې، تا خپل کردار وښیه، تا څه وکړه زموږ د صوبې دپاره یاره؟ څه یو کار وښیه چې ما دا کار وکړو، ما خو ستا کار صوبې کې نه لیدلی، څه کار دې وکړو، څه چل دې وکړو؟ او لګیا په نور پسې خبرې کوې. ته څه کوې، څه په کومه لار روان یې؟